جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی چې جی ما ډېره لویه ګناه کړې ده او اوس توبه وباسمه چې معاف به شم او که نه څومره ګناه دې کړې ده وی چې جی ډېره لویه د دې ځمکې عمره دې کړې ده وی جی د دې نه هم لویه ده د اسمان عمره دې کړې ده وی جی د دې نه هم لویه ده حضور ورته وفرمایل چې د الله د رحم عمره دې کړې ده وی جی د رحم په مخ کې خو د ماشي وزرم نه وای څه ګناه دې کړې ده وی زما 11 لونه دي او 10 مې زامن دي په دې علاقه کې وګرځېدم زما زوی لچا لور نه راکوله نو چې ډېره غوسه رااله نو د شپې کېناستم او خپل 10 لونه مې 10 زامنو ته په نکاح کړې یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه یوه لور مې چې پاتې شو هغه مې ځان ته نکاح کړه دا ظلم مې کړی دی په دې مې پوه کړه چې دا ګناه به راته معاف شي رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې دا د خدای بنده تاسو کړي په دې کې دا آیات راغی چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے پیغمبر دې سړی ته وایا چې تا په ځان زیاته کړې ده ځان سره دې ظلم او جبر کړې ده لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه من امید کېږي ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله چې وغواړي نو ټول ګناهونه سړی ته معاف کړي انه هو الغفور الرحیم ځکه چې الله بخون کې او رحم کوونکی تا چې توبه وویسته هر څه درته معاف نو عرض مې داو چې ټول قرآن تاسو وګورئ په هغې کې د رحم او د کرم الفاظ دومره دي چې د هغې انداز نشته وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول چا سره دې څه جګړه پیښه شوه نو فردوه الی الله والرسول اب رد کې هغه فیصله قرآن او حدیث ته هغه فیصله به په قرآن او په حدیث باندې کې او که نه ستا جګړه چا سره پیښه شوه تا فیصله د قرآن او د حدیث په موجودګۍ کې دی فیصله د انګریز قانون ته یوړه نو اوس مونږ او هغه منافقانو کې څه فرق دی عزیزانو یو منافق اعتقادي دی او یو منافق عقلی دی که اعتقادي منافقان مونږ نه یو نو عملی منافقان مونږ ټول زمونږ ټولو وینا یو څه ده او کو بل څه وای یو څه او کو بل څه نو عزیزانو عرض داو چې الله هر شی په خپل مقدار پیدا کړی دی کل شیء بمقدار هر شی په خپل انداز دی اوس مونږ ته الله اختیار را کړی دی لکه دا بار تاسو وسوځئ دې سړک ته تپوس چا نه وکړي چې ډبګرۍ ته کومه لار تللې ده سړی درته وایي چې ډبګرۍ ته دا لار داسې نیغه تللې ده او چې ورځې نو په ډبګرۍ به ورشي او که داسې په سیول کوارټرو راتاویږي نو هغه لارم ډبګرۍ ته راغلې ده نو دا لارم ورغلې او دا لارم ورغلې ده او دا دې خوا لار چې ده دا داسې بډبېرې متني دراک واټ دا لار دې خوا تللې ده اوس تا غرض چې دی ډبګرۍ ته تلل دي تپوس دې وکړو لار مې درته وښوده د ډبګرۍ او تا ډبګرۍ پرېښوه مخ په کوواټ روان شوې نو چې هلته لاره کې یا غلو شکولې یا کنده کې وغورځولې یا چا وویشتې یا هره بلا چې در باندې پرېوته نو دا ویلی شي چې دا ده ما سره ظلم وکړو دا ویلی شي یعنی دا ویلی شي چې بجلیګر مولانا مې د ډبګرۍ د تلو پوښتنه کړې وه دا لار راته هغه وښوده نو ځکه ګړنګ کې وغورځېدم دا ویلی شي ته ما چې کومه لار د ډبګرۍ درته ښودلې وه هغه دې پرېښوه مخ په کوواټ روان شو نو په لاره کې چې هرې بلا ووالې نو خو په خپل هر کې ازماس برماس که نه تلې ډبګرۍ ته او روان چې دی به ډبېرې ته شوې
نو هر بلا چې در باندې پریوته خو تا په خپله وکړه. دغسې الله پاک د خپل ارادې هر سړي ته اختیار ورکړی دی. اختیار، ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر. تا ته اختیار دی. د کفر لار مم درته ښودلې ده او د اسلام لار مم درته ښودلې ده. اوس تا ته اختیار دی چې که د کفر په لاره ځې او که د اسلام په لاره ځې. د اسلام په لاره تلو مې فایدې هم درته ښودلې دي او د کفر په لاره تلو مې نقصانات هم درته ښودلې دي. اوس د اختیار دی چې دا لار اختیار او که دا اختیار. نو چې ته په خپل اختیار د اسلام لار پرېږدې او د کفر لار اختیار کې، نو دې کې ګناه خدای ته ده، دې کې ګناه پیغمبر ته ده او که دې کې ګناه تا ته ده. او بیا خدای قانون جوړ کړی دی، قانون چې تر هغې پورې به زه تاله عذاب نه در کوم چې تر څو پورې مې تا اول نه خبر کړی نه، اول نه به دې پویوم. نو خبرولې په څه دي صاحبه؟ پیغمبران، علما، اتقیا، صلحا. په مخلوق کې خدای داسې کسان پیدا کی چې آدرشي او تا ته دعوت در کی د اسلام. مخلوق کې کته ویسه جماعت تا یا دیره تا یا چرتاډو جلسې ته تللی نه، په دې زمانہ کې بل اتمام حجت کیږي لګیا دی، بل اتمام حجت. ټي وي نن د اوګو په خېټ کور کې مشته، په اوګي چې روټۍ دره کې نه لګي هغه کرم ټلویزیوني. په ټي وي باندې درته قرآن راشي. اب بیا خبره ده چې بعضې خلق بند کی چې بند یې کوي یاره دا څه بکواس نه راشي درته. دا هم اتمام حجت کیږي. په ریډیو باندې درس قرآن راشي، دا هم اتمام حجت کیږي چې سبا ته دا ونه وی چې یا الله ستا د کتاب آواز ما اورېدلی نه چې دا بانه دې ورکه شي. که دا بانه هم جوړه کړي چې ما اورېدلی نه و، ښه په دې لاسونو دې څه کړي او په دې سترګو دې څه کته، په دې غوږونو دې څه اورېده او په دې خپو به کوم طرف ته ګرځېدې. دا بانه به دې ورکه کړي. ګوان در باندې لرم، سړی به داسې ښي طرف ته او ګس طرف ته وګوري چې څوک ګواه خو نشته چې په ما ګواهي وکړي، څوک به نه. نو ته به چالاکي وکړي چې یا الله څوک دي په ما ګواه، هسې دې رانیولې. نو الله به څه چلو کړي؟ یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم. په خوله به دله مور ووامه، خوله به دې بند کم او لاس ته به دې ویم چې وایه په تا یې څه کړي دي. دا ستا لاسونه به بې اختیاره په تا ګواهان شي، لاسونه به دې خبرې شروع کړي. ته به په دې لاسونو چکونه ولګې چې ته خو زما لاس وې نو په ما څنګه ګواه شو. نو دا یو لاس به تر دې ځایه پورې وخورې چې دا وخورې، په دې بل به شروع شي چې دا خلاصې دا بل به بیا در ته راټوکېدلی. سترګو ته به دې وی وایي، غوږونه دي وایه څه در باندې اورېده، زمونږ غوږونه څه اوري. خپې کم طرف ته به دی در باندې ګرځېدو بې اختیاره. نو ستا ټول بدن به په تا هره حصه ګواهي وی، لار به دې کوم خواهی د تېښتې. نو عرض مې دا و چې تقدیر دا دی چې هر انسان ته الله د خپل ارادې اختیار ورکړی دی. د ده خوښه ده چې که په سمه لار ځي او که په کږه ځي. نن د پاکستان قوم د قوم سمه لار پرېښې ده او په کږو لارو روان دي. نو انجامونه به درته هره جمعه که خیرې خیم، که ژوندي وو درته به خیم چې بله ورځ یو سړی په مخه راغی، مال څه چل دی هلکه تیز تیز روان ویل چیف منسټر صاحب غوښتی، څه ضروري خبره ده. مال خان مال تیزه منډه وه، ویل نه چې څه ضروري مال ستاسو څه ضروري خبرې په دې ملک کې چېرته ضروري خبره هم شته؟
په دې ټول ملک